د هغې علاج په هسپتال کې نه کېږي او هغه په روډ باندې ماشوم زیږوي. دا د دې ټولو سیاستدانانو دپاره د ماشوم د زیږولو د واقعه دا د ټولو سیاستدانانو ته کنځل دي، پیغور دی او زه وایم دا د دې خور د سر نه دوپټه په زور راښکل دي. په کوم ځای کې کار کوي؟ د سیاسي خلکو په کورونو کې دا لیست دی کې شیر کوم تاسو جلسو کې کار کوي چې د چا په کور کې جلسو کې کار کوي، په جلسو کې کار کوي، په کورونو کې کار کوي. واضح پټیمې د دغه د دې کې شیر کوم چې د چا په کور کې دا د چا په کور کې څو ملازمین دي. مونږ راځو دی په بو هسپتال ته، مونږ تاسو ته ووایو چې په بو هسپتال باندې به مونږ خبره کوو. نو د دغې څه تفصیلات زما ملګري فرهاد شاه راویستي دي او زه غواړم چې دا تفصیلات هغه ته سره شیر کړي چې دا دومره غټ هسپتال اربونو کربونو روپو اساسا او هغې سره کم کې لوړ کېږي ولته عام مریض سره څه د هغه حشر جوړېږي. فرهاد شاه به هېڅ کېږي دغلته. شکریه، خبرې ډېرې دي او وخت هم کم دی او دغه اوږدېږي. سیاسي اثر رسوخ تاسو خبره وکړه نو دا د نوښار د نه ختمېدو نوم اخیستل دی چې دا به ختم شي. منګه تاسو خبره وکړه چې د اتي غاښونه خو موږ لیدلي خو بخار د خوراک والا مو نه لیدل. کاروایانې کېږي، خود ساخته کېږي. په پبو هسپتال کې سیاسي اثر رسوخ د وجې ډي جي هیلث سیکټري هغه یو کلیوال شروع کړی د هغه د روډ سره نږدې او د پېښور سره نږدې دی. نو په دې وجه کې هلته کې په یو هسپتال کې 42 ډاکټرانې فیمیل ډاکټرانې په ګایني وارډ ته راوړستلي. ګایني ډپارټمنټ ته 42 ډاکټرانې دا صرف په پبو هسپتال کې دي. نو دا ستا پبو د لوی هسپتال حالت دا لوی هسپتال حالت دی او غم بیا دغه دی چې بله ورځ یو زنانه چې کوم دا هغه ریفر کړه او هغه په قاضي میډیکل کمپلیکس د ګیټ په مخه کې ماشوم پیدا شو. نو چې تاسو سره 42 ډاکټرانې په ګایني کې ناستې دي او د هغې باوجود تاسو ریفر کوئ او هغه بیا هلته هغه خلک مطلب بې پردې شو، پښتانه خلک بې پردې شو. د پبو خلک دا چې وایم چې دلته پیغلو زما د میندو خویندو عزتونه نیلام کېږي نه ده ادا دي. نو تاسو بیا دا 42 ډاکټران تاسو په یو ځای کې ګایني وارډ کې کېنولي سره لپاره کیژوالټۍ کې چې کوم دی ډیوټي نه کوي، په لیبر روم کې ډیوټي نه کوي. بیا دا مسلې پیدا کېږي چې لکه ریپر بس ریپر. نو چې ریپر دغه سیاسي خلک دی هغه ډاکټران دي هغې ته څوک څه ویلی نه شي، په سیاسي بنیاد راغلي. نو زه تاسو ته وایم چې دا جواب به څوک ورکوي؟ زه سیکټري هیلث ته وایم چې په دې ایکشن واخله، ډي جي هیلث ته وایم چې په دې ایکشن واخله او دغه ځای نه 42 15 پکې میل دي او باقي دا دي. نو دې نه به ډیوټي څوک اخلي؟ بیا قانون دا دی چې 3 ورځې به نه پوره هفته به ډیوټي کوي. هغه 3 ورځې ډاکټران خپل رولز خپل په خپل میز کې جوړ کړي دي. شپې پکې ډاکټر نه. په بي هسپتال کې د بجلی ایکسپریس لاین جوړ شوی دی چې بجلی به 1 سکند ته نه بندېږي. نو بجلی په هغې باندې 62 لاک دي که 72 لاک روپۍ ولګېدې دي. د هغې باوجود هم په هسپتال کې چې کوم د هلیکیپ یا د امبولینس یا د نور دپاره چې کوم پیټرول راځي نو هغې دي راوباسي او په مفتو کې په خپل ګاډو کې چې وخوري. نو چې تا ته بجلی دا د فری هلته تیاره ده تیاره ده چې هلته کې عوام لوټ کېږي. دغه ځای کې یو ایم ایس تعینات شوی و چې هغه د مقامي ډسټرک و او هغه ته که زه ستاینې وړ به زه ځکه کوم چې هغه صفت یا دغه چې به موږ کوو نو خامخا په دې وجه به کوو چې هسپتال کې کمپیوټرایز سیسټم شروع کړو د ماشومانو دپاره چې کوم دی ډېر زیات په کم عمر کې وشي هغې دپاره چې په شیشه کې باندې هغې دغه کړو. نو هسپتال یې ښه طرف او جی ښه طرف ته روان کړی. نو د پاسه پې بیا سیکټري د سیاسي اثر رسوخ په وجه چې یو بل ایم ایس راوخېجو او هغه ایم ایس 2 ورځې ډیوټي کړې ده. باقي تاسو د هسپتال ولته په خپله پته او د خلکو ته پته په هسپتال کې هغه نشته دی. د سرکاري هسپتال بیا د هغې نه د دغه ډاکټرانو تنخواګانې د لکونو روپو دي او د هغې باوجود په هسپتال کې چې کوم دی په لیبارټري ټیسټونو کې کمیشن یې اخلي او هغه کمیشن یې دا انلیګل اخلي، لیګل نه دي. دا نوټیفیکیشن ما مخکې ویلي خو د پبو هسپتال چې کوم دی راجواړه ته جوړه ده. درخواست کو دغه سیاسي خلکو ته چې کوم په دغه پبو کې پرون هم جلسه شوې یا بله ورځ هم شوې او د ټول سیاسي خلک جلسې کوي. خو بس دا خبره پکې د عوامي مفاد خبره نشته، صرف د خپل ځان خبره ده چې ما له بوټ راکې تا له بوټ در کوم. خلک شاملوي خپل ځان ته د خلکو ته مې صدر صاحب د خلکو ته خبره کوم د یو ټوپۍ ته مه خوشحالېږئ. دا یو ټوپۍ چې در په دې سر کېږي بس دغه ټوپۍ د باقي چې ستاسو نه تعلیم نه د صحت نه د نظام نه د روډ نه د بل څه هېڅ غم نشته. دې ټوپۍ ته مه خوشحالېږئ. ډرون هم تقسیمېږي.
اډرونه هم تقسیمیږي اډرونه داسې تقسیمیږي دلته په هغې باندې خبره کوو د هسپتال دا قصه مخکې کا بیا په ډیوټۍ چې بیا قانون سیکرټري هیلث او های کورټ بیا دا آرډر کړی و احکامات جاری کړي چې د هسپتال مخې ته په 500 میټر کې ډاکټران کلینیک نه کوي نو د دغلته ډیوټۍ کوونکي ډاکټران چې کوم دی راشي بار په خپل کلینیک کې کینې دننه مریض راشي هلته کې د هغه کمپاوډر ورته وایي هغه پکې ناست دی او هغې هلته ریفر کوي هلته پرایویټ کلینیک ته هلته کې نظام ټیک روان دی خو هسپتال کې 500 میټر دننه چې کوم دی هلته ټیک نه دی او بار ټیک روان دی ورسره چې د مخې ته چې دا کم ګندونه دي دا سیستم خراب دی هسپتال کې ګندونه دي ډېر حالات خراب دي د هسپتال زه بیا درخواست کوم چې د عوامي مفاد دپاره او بیا د پبو تحصیل چې کوم دی دا ټول نه غټ تحصیل دی ډېر زیات خلک په دغه طرف دي دغې ته هم درخواست دی چې خپل اصل سیاسي سړی وپېژنئ او هغه دغلته مخې ته راولئ چې ستاسو غم وکړي او ستاسو دپاره بهتر ګرانو کتونکو فرهاد شاه صاحب خپل انداز کې خبره وکړه زه به په خپل انداز کې درته ووایم چې په ګایني واټ په بو هسپتال کې 42 لیډي ډاکټرانې موجود دي او د هغې باوجود یو خور هسپتال ته زچګي دوران کې ګایني واټ ته راځي او دغه خور د هغې هلته نه په دې 42 ډاکټرانو کې د هغې علاج نه کیږي نه اپریشن کیږي نه ماشوم کیږي او مکه ماشوم ستا د دې قاضي میډیکل کمپلیکس هسپتال مخې ته په بار روډ باندې کیږي نو زه د نوخار نه تپوس کوم چې دا د نوخار د خویندو میندو بېعزتي نه ده دا ستا د نوخار د خور او مور د لوپټه کوزول نه دي دا څه دي زه دې ته چرم په دې نظر به ګورم چې څومره دا سیستم دی نو دا انتهایی بوسیده حال او خراب شوی دی او دې ټایم کې پې د ایټم بم حملې هغه چاته د سرکاري ملازمینو انتخابي سیستم دپاره د هغوی استعمالولو په صورت کې د ایټم بم حملې روانې دي چاته د جیلي اډرونو په صورت کې د ایټم بم حملې په دې ادارو باندې روانې دي تاسو خبره بله پکې اډ کوو دا پرون چې کومه جلسه د پرویز خان خټک شوې د ایجوکیشن ډپارټمنټ افسرانو کړې ده بالکل د هغې ویډیو ویډیو پکې راغلی او تاسو ګرانو کتونکو موږ ته دا ویډیو زم راځي چې باقاعده سرکاري ملازمانو د جلسو او د کارنر میټینګز او انتخابي مهم هغې ذمهداریانې په لاس اخیستي په سر اخیستي نو زه جی زمونږ هیڅ چا سره دشمني نشته خو د سیستم سره مو مینه ده او زمونږ نوخار 25 لکه آبادی هغې سره مینه ده او د هغې خبره کوو د عام وګړي کوو زه د هسپتال د سکول او د کالج د روډ د دې خبره کوم د اوبو خبره کوم نو زه به خامخا د دې د خپل سیاسي قیادت نه دا مطالبه خامخا کوم چې دا 42 ډاکټرانې په دې هسپتال کې وي او زما د یو خور نه د قاضي میډیکل کمپلیکس مخې ته لوپټه کوزیږي او ماشوم کیږي نو دا د دې ټول نوخار په مخ باندې دا څپېړه ده او د هغې باوجود کمپلینټ شوې ازاده نشته او هېڅ لاسرسي نشته او بل طرف ته موږ ته په دې ادارو کې چاته د اوکار پیچاړ په صورت کې چاته د جیلي اډرونو په صورت کې چاته د ټرانسفر پوسټینګ په صورت کې او موږ ته دا اطلاعګانې راغلي چې په یو سکول کې 4 کسان اضافي برتي کوي هلته کې ورنه باسي او بل سکول شړی نو زه ځکه وایم چې دا سیاستدان دا زما په دې سیستم باندې دا زما د نوخار باندې دا زما د ځوان باندې دا زما د ټولې معاشره باندې دا وینه دي او د دې وینو خاتمې دپاره د ټول سیستم له راوچتېدل پکار دی او خاص کر د 25 لاک نوخاریانو له د دې خور د عزت تپوس کول پکار دی